رسول الله صلی الله علیه وسلم د اجازت ورک چراغ رسول الله صلی الله علیه وسلم خاندل. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ورته فرمای ازحک الله سنک، الله دې همیشه ستا غاښونه په خندا باندې وساتي. دا دعا د چې یو سړی په خندا ویني نه هغه ته ازحک الله سنک، الله دې همیشه غاښونه په خندا باندې ساته. سوجل چې خاندای تاسو. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل به عمر دا زنانه را غونډ شوی او دوی زمانه مطالبه کوله چې زمونږ د کال دا خرچه لږه زیاته کا، چې کله استاسو आवाज ورید نو لړې تا نو تختیره. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ هغه ورله आवाज ورک یا عدوات انفسهن، اے د خپل ځانونو دشمنان زمانه یریږي او د پیغمبر پاک نه یریږي. ناغي ورته وی ته سخت ډېر کار ته ډېر سخت. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ چې دا خبر اوریدا نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل عمر پرېږده مړه دا زنانه پرېږده، تا سره شیطان په یو تنګ لار کې نه ملاویږي مګر هغه په بل لار تختی، یعنی چې ته په کومه لار باندې ځې هغه لار شیطان نشي. دا حضرت عمر سے منقبت رعب و دبدبه و شان، دا هغه شان او شوکت چې په کومه لار به حضرت عمر سے تلو هغه لار به شیطان نه تلو. رسول الله صلی الله علیه وسلم د معراج په شپه باندې بر جنت ته تلو، چې کله واپس راغی حضرت عمر ته فرمای ویزه جنت ته تلو ما معراج په شپه باندې او یو خستا بنگله مولیدل او دغه بنگله مخه ته چینه بيدا، دا چینه کې یو خستا خزوا حوروا هغه مخ وینځه. وی ما ته پوسو کو چې دا کور د چا دی په جنت کې؟ وی ما ته ویدا د حضرت عمر دی رضی الله تعالی. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عمر ته فرمایل وی ما اراده وکا چې ستا د کور ته چې کوم جنت کې دی ورننه وزما او ستا غیرت را ترایاچ، ستا غیرت را تسش زمانه کم ستا غیرت اسینه طبيعه خپه چې زما کور ته بغیر اجازه والے تله. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ورته فرمایل یا رسول الله صلی الله علیه وسلم آیا زبط پتا باندې غیرت کو، زبط باندې غیرت کو. دا رنګي پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمای وضو دوما او پما باندې دا صحابه پیش کېدل، خلق را باندې پیش کېدل زو دوما او په خوب کې وینما، په خوب کې وینما او دا خلق په ما باندې تیریږي، هغه باندې کمیسونه دي. او چې حضرت عمر سے ما باندې تیر شو نو عمر رضی الله تعالی عنہ دومره اوږد قمیصو چې هغه په سر راخکلش د نورو صحابه کمیسونه واړو. خوب کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ولید او د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ کمیس دومره اوږد چې راخکل شو. واپس صحابه تاسو کده د خوب تعبیر سره یا رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل د دې خوب تعبیر دین دی، سری دین دی، یعنی دین په حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ کې زیات دی. پیغمبر علیہ السلام ته الله خوب کې خودل چې دا کمیسونه د چا څومره دي نو دومره پورې د کې دین زیات دی. د حضرت عمر سے د ټولو نه زیات اوږد قمیصو د دې وجې نه دین دا غزيات. دا رنګه یو بل خوب احادیثو کې راغلي د پیغمبر علی السلام خپل خوب لیدل. وی ماتا خوب کې د پی یو پیاله راکړې شو، ناغه پیو نما پیاله نه موس کړي تر دې چې دومره موس کړي په چې دی نکونو کې هغه په زماره وته د زیات موس کړي.
هغه زیاتی په چې کم پاتې شو هغه ما په خوب کې حضرت عمر صاحب لا ورکړ. نو صحابه تاسو کو یا رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې خوب څه تعبیر دی؟ وی د دې تعبیر دی علم، چې حضرت عمر کې علم زیات دی، د علم طلب زیات دی، د علم طلب سره هغه زیات دی او هغه الله د علم یو لوی درجه ورکړ. نور صحابه هغه علم الله ورکړ. پیغمبر علیہ السلام ته الله خودلیو چې دا علم دا حضرت عمر کې زیات دی، طلب پکې زیات دی. علما ذکر کی دومره شوق 12 کال کې سوره بقره ویلې و. سوره بقره په 12 کال کې زده کړه. خدا زمون غونته نه مون خدا سي زده کو کنه عمل بیا رستو کو غیب چې یو آیات زده کو اول به پاغه باندې عمل نو کړي. ابن کثیر ذکر کړی دی په مقدسر کې په تفسیر ابن کثیر کې چې غیبا سو پورې په یو آیات باندې عمل نو کړي کنه نو بل آیات به اعلان زده کو ناغیدا سے شان. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم طلب زیات ہو.